बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद लरम चे खबरे नन ज़मूंगा टॉपिक ते आईवी कैनुला। ज़बरदस्त नन द टाइप्स ऑफ आईवी कैनुला हेमा चे दे 100 किस्म दि टिक शोला او دویم نمبر کې د لګولو پراپر طریقه به درته ښیم چې دا انسان ته ورته کیلونه څنګه لګي. ټیک شولا، یو خو چې تا ته دا پته وي چې انسان ته کیلونه په کومو صورتونو کې لګي، په کوم ټایم کې به ته انسان ته کیلونه لګي. نو په دوو ټایمو کې کیلونه لګول دا ضروري دي. په یو ټایم کې چې د الله سب بلډ ته انسان نه ډېر زیاته وینه لاړه شي، ټیک شولا، او په دویم نمبر کوم انسان چې هیزوي داغه نه د اومیټینګ په ذریعه یا د موشن په ذریعه باندې کوم نمکیات خارج شي، لکه مثال په الټو کې ورته نمکیات لاړ شي، او یا د موشن په ذریعه د خېټه خراب شي او موشن ډېر زیات شي، نمکیات کې لاړ شي، په هغه ټیم کې انسان ته کیلونه لګول ضروري دي. ټیک شو. نمبر 1 16 گیج کیلونه ده او براون کلر بلډ ټرانسفیوژن لپاره یوز کیږي. چې کله انسان ته د وینې ضرورت وي، وینې ورته هیجي، نو هغه ټیم کې ورته 16 گیج کیلونه لګي. په دویم نمبر کې چې کوم دی 18 گیج کیلونه ده، گرین کلر دی. دا چې کله انسان بدن نه نمکیات ډېر زیات لاړ شي او ته تا فلویډز په زیات مقدار کې ورکول غواړې، نو دغه ټیم کې به ته 18 گیج کیږي دی. په دریم نمبر کې چې کوم دی 20 گیج کیلونه ده، پینک کلر دی، دا د آی فلویډز لپاره استعمالیږي. په څلورم نمبر کې چې کوم دی 22 گیج کیلونه ده، بلو کلر دی، دا د فلویډ لپاره استعمالیږي. بیا 24 گیج کیلونه ده، هغه د ماشومانو لپاره استعمالیږي. زه تاسو ته ښیم دا 18 گیج کیلونه ده، وینا گرین کلر دی. کله چې انسان ته د زیاتو فلویډو ضرورت وي، نو دا گرین کلر بلګي. بیا دا 20 گیج کیلونه ده، دا ای وی فلویډز لپاره استعمالیږي. دا پینک کلر دی، وی پیژنه. بیا دا 22 گیج کیلونه ده، 22 گیج، او د دې بلو کلر دی، دا د ای وی فلویډز لپاره استعمالیږي. بیا دا 24 گیج کیلونه ده، ماشومانو ته ډېر زیات یوز کیږي، ځکه چې ماشومانو ته به دا 24 گیج کیلونه لګي، ځکه چې د نیډل چې کوم دی هغه ډېر سمال دی، ډېر ورکوټ دی. صحیح شولا. نو اوس راځو زه تاسو ته د دې پراپر طریقه هم د لګولو چې د دې پراپر طریقه څه ده. ټیک شولا. دا یو ماډل ما جوړ کړی دی، د هینډ ماډل دی. دې کې ما دا وین ډراپ کړی دی داسې، دا تاسو وین. ټیک شولا. اوس به زه تاسو ته په دې کې د کیلونې لګولو طریقه هم چې کیلونه په دې کې څنګه لګي. ټیک شولا. لومبیا خو چې تا دا پتی چې دلته کې به ته ټونیکیټ اپلای کې دلته. ټیک شولا. چې دا وین چې کوم دی دا تا نه کیلونه وړي نه تښتي، نه شاته نه تښتي. ټیک شولا. ځکه چې دا کیلونه چې کومه ده دا ډېر سخت دي، د ځان سره وین وړي. که تا دلته کې وین چې کوم دی سټیبل کوه، نو بیا یې نشي وړلی. ټیک شولا. کیلونې کولاولو دا طریقه ده، داسې دې کولاو کړه. ټیک شولا. داسې یې زیات ملګري چې کوم دي دا نیډل، دا چې کوم سټاپر دی، سټاپر دا وینې سټاپر، دا سټاپر دی، دا مخکې نه لرګوي. ځکه چې کیلونه دا ولګوي، نو بیا ترې وروسته دا سره د دې نیډل نه رابار کړي، او چې کله یې رابار کړي نو په پوم کې یا په بل څه شي کې ورکړي. ځکه چې دویم کس خو ده سره وینه چې یاره دا سټاپر دی درته کوله وکړي. نو زه تاسو ته اسانه طریقه ښیم، دا چې کوم شاته دې پسې دویم نمبر سټاپر دی، دا پسې ورټیټ کړه داسې، او دا چې کوم دا سټاپر دی دا لرګه، داسې دا لرګه، دا ایډوانس کې لرګه سیټ ته کړه. ټیک شولا. دا دلته کې تا بلډ سټاپ کوي. ټیک شوه. دا دی وینګز دی، وینګز. ټیک شوه. دی وزري وینګز. ټیک شوه. دی نیډل دی. ټیک ده که نه. او دا به داسې په دې پوزیشن کې، دا یو ګوته به دلته کې شي، دا به دلته کې شي. ټیک شولا. او دا به دلته دې لپاره سپورټ شي دا یوه. ټیک شولا. نو اوس ګورئ ورته زه تاسو ته ښیم ښه دا دی. ټیک شوه. نو چې کوم ځای باندې ته شور او یقین وي چې یاره دې ځای کې زه کیلونه لګولی شم، په هغه ځای ټرای کوه، هسې چا کې سوري مه کوه. ټیک شوله. داسې ګوره ورته. نو دې ځای کې دا یو ماډل ما جوړ کړی دی. ټیک شوله. دا اوس ما په دې وین کې نیډل انټر کړو. ټیک شوه. نو دې ځای کې به تاسو ته بلډ ښکاره شي دلته، چې څنګه ته بلډ ښکاره شي بس دې ځای باندې سټاپ کړه، ودروه، او دا نیډل شاته پوش کړه. ټیک شوله. او دا داسې مخکې انټر کړه. داسې یې صحیح شو. چې دا تا انټر کو، نو بیا داسې کار وکړه چې دلته کې ګوته کېده، دلته. ټیک شو. دې کې ګوته کېده ځکه تا ته بلډ راځي.
دلته ګوته دې کېښوده داسې ټیک شوله بس دا سټاپر راواخله ټیک شوه او دا به داسې ورټایټ کا ورټایټ دی کا ټیک شو دلته کې به تا سټیکنګ کټ کړي وي د سټیکنګ کټ لګولو طریقه دا ده چې دا به لومبې به چې کوم دی د پاسه چې په کوم ته لګي هغه به داسې ولګي داسې وګوره ورته داسې به ولګو په دویم نمبر کې چې کوم دی دا یې داسې کټ کړ ټیک شوله او دا داسې په من باندې داسې کټ کا داسې نو دې ته اوس ګوره دلته دا وینګز نه دي دا وینګز دا په دې باندې تسټیبل کا دا داسې که دلته کې دلته سټیبل کا ټیک شو دا دلته کې په دې باندې داسې یې وګوره دا د کیلونې لګولو طریقه ده پراپر ټیک نو امید لرم چې د کیلونې لګولو طریقه مو زده کړې وي او که نه مو زده کړې او څه ډاوټ وي په ذهن کې ستاسو نو تاسو د کمنټ سیکشن کې ماته ویلی شئ زه تاسو ته هغې جواب درکولی شم.